عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا په صحابو کې یو مالدار صحابي و. الله تبارک وتعالی ورله بدري مال ورکړو، بدري مال، خو ټول مال په دین اسلام باندې لګوي، په دین اسلام باندې. یو ځل شام ته قافله تللی و، نو چې واپس رااله ډېر غټ تجارت یې کړی، ډېره ګټه یې کړې وه. 200 وخان په هغې باندې بارونه تړلی شوي د تجارت سامان راغی د شام نه. نو چې مدینې منورې ته قافله رسېدله، د تاجرانو ټولګي ورته راغونډ شوي وو. نو یو تاجر په پاسېده، بل په پاسېده، بولي پې لګوله. نو یو تاجر پکې پاسېدو، وی عبدالرحمن ابن عوفه دا کم سامان د تجارت چې راغلی زه نه یو په 3 اخلم، ټول په ما را خرڅ کا، زه نه یو په 3 اخلم، ټول په ما را خرڅ کا. عبدالرحمن ابن عوف رحم الله رضی الله تعالی فرمایل وی حضرت دا ما خرڅ کړی دی، دا ما څه کړی دی؟ خرڅ کړی دی. تاجران حیران شو چې دا دومره غټ تاجر پکې د کم ځای نه راغلی. یو تن پکې تپوس وکړو، وی حضرت ټول تاجران خو دلته ناست دي، مونږ راغونډ شوي یو، مونږ اخلو، او ته چې دا ما خرڅ کړی نو په چا دې خرڅ کړی دی؟ نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا ما په هغه چا باندې خرڅ کړی چې هغه یو په 3 نه اخلي، هغه یو په 10 اخلي، هغه یو په 10 اخلي. مدینه منوره کې قات غریبی دا خلق وګړي دا 200 خان ما د مدینه غریبانو له ورکړل، او ما هغه ذات له ورکړل چې هغه یو په 3 نه ورکړي، یو په 10 ورکړي. ما ډېر غټه کړی دا داسې الله تبارک وتعالی ورله مال ورکړو. ما عائشه رضی الله تعالی به ډېر مال راغی، ډېر مال راغی. نو چې سحر به کو کنه نو کې به ناسته، نو خلق غریبانان براتلو، دی به ورکول. ما خام به دغه شانتی شو، دی به ورکړه کوله. نو چاته نه تاسو کو مور بیبي دا مال خو ته اسې ورکای خو ځان دې دومره په تکلیف کې اچولی چې په خپله ورته ناسته، په خپله ویشي. خو چېرته غلام وینځي ته وایي هغه به تقسیموي، یا به یا نور خلک تقسیموي، ته ولې ځان دومره په تکلیف کې اچولی دی؟ نو عایشه بیبي ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنها، ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي چې څوک مسکینانو او غریبانانو ته په خپل لاس باندې ورکوي که نه، الله تبارک وتعالی د بدې خاتمې نه ساتي، الله د ناکار خاتمې نه ساتي. نو زه په خپل لاس ځکه ورکړه کوم چې الله زما خاتمه ښایسته کړي، د بدې خاتمې نه مې الله وساتي. د هغې عادت و، په خپل لاس باندې به یې ورکوله، په خپل لاس باندې به یې ورکړه کوله. الله د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت و، قحط سالي شروع شو، اعلان یې وکړو وی د بیت المال نه به روزانه 20 خان علالوی خلکو ته ډوډۍ ورکوئ، 20 خان. نو چې په اوله ورځ باندې خلک راټول شو، وشمارل وی هسې تاسو وشماره چې په دې دسترخوان څومره خلک ناست دی، چې وشمارل 10,000 خلک راغلی وو. وی معلومیږي دا چې خلک ډېر وږي دي، دا خرچه ورته نوره زیاته کوي، حتی در دې پورې چې هغه 10,000 نه خلک دا 40,000 ته ورسېدو. په یو ټیم باندې به د عمر رضی الله تعالی په دسترخوان باندې به 40,000 کسانو خوراک کو. او تر څو پورې چې مدینه منوره کې قحط سالي وه، نو عمر رضی الله تعالی کور ډوډۍ نه وخوړلې، د خپلو بچو د خپلې ښځې سره ډوډۍ نه وخوړلې. وی زه کور ډوډۍ نشم خوړلی، زما خلک به بار وږي، عمر به د بچو سره ناست به دسترخوان ډوډۍ به خوري. وی کم خلک چې په کم دسترخوان ډوډۍ خوري، په هغې دسترخوان به عمر هم ډوډۍ خوري، عمر به ډوډۍ خوري. الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو درجه اوچتول غواړي کنه نو لوګو باندې ډوډۍ وخوراوه، او لوګو باندې څه وخوراوه؟ ډوډۍ وخوراوه. په دې باندې انسان درجه الله ډېر اوچتوي. او ځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی سلام عام کوي، سلام عام کوي، سلام په دې باندې انسان درجه اوچتوي الله تبارک وتعالی سلام عام کولو سره. ځکه یو خدا دې کنه چې ته وایي السلام علیکم، هغه درته په جواب کې څه وایي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. نو دا سلام په هر چا باندې د دې وجې نه اچوه، دا یو بل ته دعا کول دي، یو بل ته څه کول دي؟ دعا کول دي. نو دا سلام په هر چا ځکه اچوه وایي کېدای شي دا سړی زما نه خیر نو د دې دعا به الله ماته قبوله کړي. په هر سړي سلام اچوي، خو هر سړی به درته دعا کې په جواب کې که نه، نو په هر سړي سلام اچوه. نو کېدای شي په دې بندګانو کې یو داسې بندی چې د هغه دعا ستا په حق کې قبوله شي. او دویم کوم سړی چې سلام ډېر اچي که نه، نو دا سړی به د کبر نه، د تکبر نه به خالي وي.
حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی البادئ بالسلام بریء من الكبر، سلام باندې ابتدا کون کې دا د تکبر نه خالی ودا سره. متکبر انسان سره د ټول عمر په دې فتمه چې ما باندې چا سلام واچول زه به جواب ورکړم. دا چا سلام نه کوي، دا بازار په خرش پرش کې ګرځي، دا کومه جواز کو زه به حکم کوي زنه کومه نه. ابتدا بالسلام، سلام کې ابتدا کون کې د سره تکبر نسوي خالی. نو که زړه دی غواړي کنه چې زړه تکبر نه خالی انسان د الله په دربار کې اولی کله شوی، نو سلام په هر چا باندې ورچو. بس دا علاج دی د تکبر د ختمېدو. علاج څه شی؟ په هر چا باندې سلام اچول. دا د تکبر د ختمېدو علاج دی. علاج نو سلام. اوس مصیبت دا ده چې مخکې به خلک یو بل سره چتا خط پیلېږو، میسج به کوو، نو لومبی به ورته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوس پکې څه کوي؟ هیلو. نو هیلو څه شی دی؟ هیلو څه مطلب دی؟ بعضې به د هغه ایچ آی راولېږي، هی دی که څه شی دی؟ د دې څه مطلب دی؟ ما ته چې څومره میسجونه راځي ما هغې میسج لا جواب نه دی ورکړی چې چا راته دا هی غونته رالېږلی، ما لا د دغې میسج جواب نه دی ورکړی. دا څه شی دی لکه هیلو؟ په مونږ معاشره کې نن سبا د دوو سیزونو ډېر زیات کمی دی. د دوو سیزونو ډېر زیات کمی دی زمونږ په معاشره کې. کم کم؟ یو سلام، دویم جزاک الله. یو سلام، دویم جزاک الله. زمونږ په معاشره کې د دې شي ډېر زیات کمی دی. سلام هم څوک نه اچوي، او دویم که څوک در سره خواله وکړي که نه، نو هغه به یا ته چا سره خواله وکړي، نو په کار دا چې هغه تا ته ووایي چې جزاک الله، نو هغه به درته ووایي تھینک یو که څه شی وایي، ما له خو راضیم ده تھینک یو که نه، غالبا دغه الفاظ دي. اوس داسې شی شو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا سره د احسان وکړو او هغه درته په جواب کې جزاک الله وي، هغه ستا سره د هغې نه غټ احسان وکړو. غټ احسان ٹھیک شو. چا در سره ښه وکړو که نه، ته ورته په جواب کې څه وي؟ جزاک الله. د دې بدله دی الله تعالی درکړي. نبی علیہ السلام فرمایي دې سړي په د هغې نه غټ احسان وکړو چې ده ورته جزاک الله وي، د هغې نه غټ احسان وکړو. نو دعا کول دي الله دې تا ته اجر درکړي. نو تھینک یو یا تھینکس یا دا څه شی د دې اړه څه مطلب نشته دی. نو زموږ معاشره کې نن سبا دا دوه کمې زیاتې دي، یو سلام او دویم جزاک الله. نو بهرحال چې څوک در سره خواله وکړي نو ته ورته په جواب کې څه وایه؟ جزاک الله. الله دې تعالی را دې بدلې درکړي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د شپې په وخت کې تهجد کول دا داسې عمل دی چې د انسان په الله درجه اوچتوي. د شپې په وخت کې تهجد کول، په نفلونو کې بهترین نفل چې دی هغه تهجد کول دی. تهجد کول بهترین. او کو دا غواړي چې الله زما حاجات پوره کړي، نو د شپې په اخیری حصه کې پاسه الله ته ودرېږه او دعا ترې غواړه، الله تبارک وتعالی قبلوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کومه دعا چې د ټول نظر قبلېږي، یو د تهجد په ټیم کې دعا غوښتل او دویم د فرض لمونځ نه وروسته دعا غوښتل. دا داسې دوه ټیمه دي چې په دې کې الله تبارک وتعالی د انسان دعا ضرور قبلوي، ضرور قبلوي. علماء تر دې پورې لیکلي یو سړی د ولایت دعوه کوي او د شپې تهجد نه کوي، دا ولی نه دی، اسې دروغ وایي. اسې دروغ وایي. د ولایت درجې ته بغیر د تهجد نه رسېدل دا ممکن نه دي، ممکن نه دي. د دې خو به سلف دومره خیال ساتو. صحابه کرامو ته وګوره، دوی به د دې دومره خیال ساته که نه چې بیا به شیطان را پاسول. شیطان به را پاسول. ښه معاویه رضی الله تعالی متعلق راځي وایي د شپې پانسېدم تهجد مې ونه کړو. چې ومې نه کړو سار شو ما چې دا څه وشو، ټوله ورځ مې په ژړا او په استغفار تېره کړه الله ته چې الله ما معاف کړه، زما نه تهجد پاتې شو، الله دا څه وشو. وی را روانې شپې له اوده ومه، اوس څوک راغله زما دا خپۍ غوړه کوله چې وړه کوله راویښې کړم. ما چې چل دی چې پاسه تهجد وکړه. ما ورته وایي چې ته څوک چې تهجد له پاسې چې زه خو شیطان یم، ته خو ابلیس یم. ما چې ابلیس چېرته مسلمان شوی دی؟ ته کله مسلمان شوی چې ما تهجد له پاسه یې؟ چې مسلمان شوی نه یم، خو چې تهجد ونه کړي هغې باندې الله ته نور زیات نږدې شي. تا چې پرون کومې جړاګانې او کوم فریاد او کوم استغفار دی ولې دا تهجد ته زیات ثواب میلاو شوی دی؟ ما وایي که نن ته بیا تهجد پاتې شو نو بیا الله ته په سجده پرېوځي. نو دا تهجد د خیر دی، دا دې کوي خو چې هغه نه کوي. دومره به د تهجد خیال ساتو
الله تمیم داری متعلق راضی رحمه الله او داغه یو ځل تهجد پاتې شو کنه یو کال ځان له سزا ور کړی و یو کال ځان له سزا ور کړی و چې زب یو کال د شپې خوب نه کوم د شپې بنو د کېدو چې د ماسپخین منځ به وکړو د بشو بیا به مازیګر را پاسید خو د شپې بنو د کېدو ځان له دومره سزا ور کړی و یو کال چې زمانه تهجد پاتې شوی دی الله نو د تهجد خیال ډیر کوي ښا نو ګوره نو مسله دا ده چې موږ خو تر شپې یو خو د موبایل د هر څه نه وایستو د موبایل نه دی د هر څه نه وایستو موبایل ته بناستي یا اوس جمع شو په بیٹکونو کې بناستي نو دا چکا بکی او دا به کریم بورډ کوي نو د شپې یو بجا 12 بجې شي نو او د بشي نو تهجدوم پاتې د سار منځم پاتې چنور ولګي را پا بس استرګي به مګي چوخن پوخن په بیٹو ورسته راشي نو ګور نبی رسول الله فرمایي درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتي کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوګو ته ډوډۍ ورکول دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سلام عام کول او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د شپې په اخر حصہ کې تهجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ثلاث کفارات درې اعمال داسې دي چې دا د انسان د تیر شو ګناوونو د کفاره ګرځي پاغه کې اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د تکلیف باوجود کامل وضو کول کامل او دس کول دا د انسان د تیر شو ګناوونو د پاره ګرځي کفاره ګرځي د تکلیف باوجود څه مطلب دی اوس شپې یخ شي وی کنه نو یخته او ته په یخو اوبو باندې او دس کوي دا ګران کار دی نو د تکلیف باوجود او دس کول یا ګرمي د سخت ګرمي دا او اوبو یخ نه ملوي وبم ګرمي دي او ته هغه ګرم اوبو څکای او دس کوي په ګرمۍ کې یا دا رنګ بیماری تکلیف ته درتا خدای باوجود ته سکای او دس کوي د ګرمي بسترې درته پاسې دل ګران دي خدای باوجود ته ګرمي بسترې نه تپاسي یخ واشروم تلار شو په ته یخ اوبو باندې سو کی او دسو کې د تکلیف باوجود یا وبن ملاویږي په بیا وبواله او پاغي باندې سو کې او دسو کې دا د تکلیف باوجود او دس کول خو کامل او دس کول کامل وضو کول کامل وضو څه شه دي فقها او داغي تشریح دا کړی دا چې هر اندام درې پیری انزل هر اندام درې پیری انزل دا کامل وضو دا او کم حدونه چې دي دا غینه لګ زیات انزل کم حدونه چې کم دي دا غینه لګ زیات انزل لکه د الله چې ته انزل سره د سنگلو به انزل کنه به خیر د الله د سنگلو نن لګ پورته وینځ مخ د خپل حدود پورې انزل نو دا د دین لګ زیات وینځه چې چرته یو وخت پکې وچ پاتې نشي دا کامل او دس کول دي یعنی په کومه طریقه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وضو کول نقل شوی دي په اخ کی طریقه باندې وضو کول دا څه شی دی کامل وضو کول دي پاکی حاصل اول د پلیتی نه ځان ساتل په دې سره الله تبارک وتعالى د انسان تیر شوی ګناونه سکی معاف کوي پاکی حاصل اول د پلیتی نه ځان ساتل نن سبا مسله دا ده چې کو خیال خو کړی ډیر خلک هغه لوټه خو ختم شوی د مخکې به خلکو لومبه استنجا په لوټه باندې وکړه او بیا به او به استعمال کړي یا نن سبا لومبه ټیشو پیپر استعمال کوي ورسته سه استعمال کوي او به استعمال کړي هغه شی ختم شوی نن سبا خلک ډایرک استنجا پس شي باندې کوي سمدستی واړه بول او کی او ځان په او باندې وینځي او را پاسي دا پرته تم نه لګي چې یاره زما دا واړه بول ورسته ساسي کو بساسي دته دا پته هونه لګي د تسلی نه حاصل کړي سمدستي را پاسي نو ډیر کرته واړه بول د په کپړو باندې ولګي په اندام باندې ولګي او دا واړه بول چې دا نو دا غټه پلیتی ده دا غټه پلیتی ده د دې کو چرته د درهم د مقدار نه زیات او درهم مقدار د ورغوي د منځ چې څومره دی دا د درهم مقدار دی دا ډبل روپے چې څومره یي تدین کو د دې پلیتی زیات او نه پدې کې مونږ نه کیږي ٹھیک شو کنه نو دې واړه بولو کی ځان په وبوین چې سمدستي را پاسي هغه واړه بولی په بدنم بېږي په کپړم بېږي نو نه مونږ کېږي نه دس کېږي
نو لومبه خط تسلی حاصلول لومبه تسلی حاصله کا چې واړه بول زما ادرېدل د هغې نه پس ځان په اوبو باندې وینځه او ګورې دا ډېره سخته ګناه ده د وړو اوبو نه ځان نه ساتلو عام طور پر عذاب قبر ګورې ته دې د وجې نه وي د وړو اوبو نه ځان نه ساتل د دې وجې نه ګورې عذاب قبر وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام داسې یو مقبرې طرف ته ووتلو یو دوه قبرونو واله وو هلته کې نبی علیه الصلاة والسلام چې په کومه خچره باندې سورو هغه وترېدله نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دې دوه قبرونو واله ته عذاب میلاویږي دې ته په دې قبر کې څه میلاویږي عذاب میلاویږي او نبی علیه السلام وفرمایل داسې د داسې ګران غټ ګناه د وجې نه نه میلاویږي چې دوی ته ځان د هغې نه بچ کول ګران و څه دومره ګران کار نه و چې دوی ته د هغې نه ځان بچ کول څه ګران و نو دی یو قبر والا ته وی دا عذاب په دې میلاویږي چې د بزان د وړو بولنه نه ساتي واړه به وکړو دا پروا به نه وه کو په کپړو باندې څڅېدل او کو په بدن یې څڅېدل د هغې نه ځان نه بچ کو د هغې وجې نه ورته په قبر کې څه میلاویږي عذاب میلاویږي او دا دویم کس دی دویم قبر والا وی ده د عذاب ځکه میلاویږي چې ده به چوغلي کوله د دوو تنو په منځ کې جنګېرل لمسې کول چې ورته مونږ وایو دوه تنه جنګول نو دا دا کار کو نو دا دومره سګان ګناونه نو چې د ځان نشو بچ کولای ځان بچ کول ته آسان خو دې ته ځان نو بچ کړي ته دی وجه نو دوی ته بری باندې سم ملاويږي عذاب ملاويږي نو بهر حال چې استنجا د وکړه اول تسلی حاصله کا چې آیا واړه بول ختم شوی کنه دي ختم شوی چې تسلی دې زړه تراله چې او واړه بول ختم شوی دا غي نه پس بیا او به استعمال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی د تکلیف باوجود کامل او دس کول دا انسان د تیر شو ګناونو د پاره کفاره کرسي دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د یو منز نه بعد د بل منز انتظار کول د یو منز نه بعد د بل منز انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي د هغې دپاره کفاره ګرځي مثال په طور ته اوس د جمعې منځ وکړو او لاړې خپل دوکان لا یا کور ته یا پټي ته ووتې خو په زړه کې دی دا تلوسه ده چې د مازدیګر بانک چې کله ووایي انشاءالله منځ به کومه دا د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دي دا نه چې ته په جومات کې کښېنه بل مستا انتظار کوا خپل کار روزگار کې لګیاي خدا دې پزړه کې دې چې کله اذان وشي ان شاء الله د مونږ تیاری وکوما نو د دې عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه سکی ختمي مسلمان هغه دی چې د زړه بد جمعات سره تړلې شوی د مسجد سره تړلې شوی لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې ډېره سخت وي هر سره به د نفسي چغي وي څوک به په خولو کې د خپو پورې د پوندو پورې څوک د زنګونارو پورې څوک د نامه پورې څوک د مړې پورې په خولو کې ډوبي په میدان محشر کې خو څه خلک به داسې وي چې هغه به د میدان محشر د تکلیفونو نه خبر هم نه وي هغه به د الله د عرش تلال دي د الله په دسترخوان باندې د الله میلمانه وته نه داسې چې هغه به د الله تبارک وتعالى صحیح میلمانه د الله په عرش باندې د میدان محشر د سختونه با خبر نه یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي هغه انسان چې د هغه زړه د مسجد پورې تړلې شوی وو هغه انسان چې د هغه زړه په مسجد پورې تړلې شوی وو هر ټیم جمعات سره مینه و محبت و د دې وجنه علما لیکي وی ګوره د دریو سيزونو مینه چې د چا په زړه کې را لدې دي شکر وباسي درې سيزونه داسې دي د دې مینه چې د چا په زړه کې وا د الله شکر ادا کوي کم یو د مسجد مینا او دریم د قران مینا او دریم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا دا درې سيزونه چې د دې مینه چې د چا په زړه کې وا د الله شکر ادا کوي ځکه د دې درې وړو سيزونو نسبت د چا سره دی د الله سره دی مسجد جمعات د الله کور دی قران د الله کتاب دی او نبی علیہ السلام د الله رسول دی دا درې سيزونه دي چې د دې نسبت د الله سره دی نو چې کله ستا د دې درې سيزونو مینه په زړه کې ونستا مینه د چا سره ده د الله سره ده د دې وجه نه د انسان د سو باسي شکر دو باسي نو د مسجد سره په زړه کې مینه ساتل پکار دي مینه ساتل مسلمان او مومن د بد مسجد نه بار داسي وی لکه مې چې د اوبو نه بار وي
مومن به د مسجد نه بار داسې خپوي داسې تړپاویږي به لکه مې چې بار د اوبو نه خپوي تړپاویږي او منافق سړی به په جماعت کې داسې وي لکه مرغۍ چې په پنجره کې وي داسې به تنګوي دا په دې انتظار وي لکه څه ټایم دا دروازه کولو شو پر میکړو چې والوته دغه شانت منافق سره په مسجد کې تنګيږي یره دې مولوی صاحب ګډه نه وخت کو چې د امون وشو چې په دروازه خوشی کېده وتل دا ګور د منافق علامت الله دې زمون په حال باندې رحم وکي مونږ د جمعې دوه رکعاته مونږ وکړو کنه هغه کوم په مخه ټیم پیسته بګور بار بار بغړی ته ګورو چې څه چل او چې فرض او شي په دروازه باندې داس یو غوبل جوړ شي بس دغه دوه رکعاته مونږ د سنت نشته دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د کم انسان چې فرض اعمال فرض منځونه کم شي الله تبارک وتعالى به فرمایي دا نفل ولا پس باندې بدل کړي په فرض بدل کړي دا خو نفل نه دي دا خو سنت دي ګوره سنت دي نو یاد اوساتئ کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا انسان فاسق دی دا سی په ګډر کسانی چې زما په خیال چې په کال دوه کې باغو د جمعې سنت نه کړی د جمعې سنت په نه کړی ځکه چې دلته کې جمع ودرې کې د منځل راشنه غړم به سنت مونږ کې اصل ورکات هغه مونږ کې او چې کله ورستو چې کوم دینه په ګاړو د سنت حسابي نه چې دام سنت دي نو بس غریواج وشي بار ځان بدخکاری چې خلک به د جمعې ورځ دا ناول بار ګرځي جو زر زر رامنډي کې جمعه تا په دې نه چې زه د عبادت کو د عبادت لراته خدا سنت پم کولو او بار تر مانځه په دې ټیم کې ځان بدخکاری نه ځکه جمعه تراسي دغه جنن سبا مسلمانۍ جمعې لراغلي ده کنه چې د جمعې مونږ نه کینو یاره دا سره ډیر ګناګار ده کنور نه کې خیر دی با خان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی مسلمان هغه دی چې د مسجد سره سوي مینوي الله تبارک وتعالى په قران کې د مسلمانانو صفات بیان کړی دي یو صفت په کې دا بیان کړی دی چې مؤمنان هغه دي چې دوی د جماعت سره مینه ساتي محبت ساتي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر د جماعتونو تعمیر کو بیا ظاهری دی او کو روحانی دی هغه به د مسجد تعمیر کوي آباد بساتی مسجدو نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وې د یو منځ نورستو د بل منځ انتظار کول دا دسی عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه ختمي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وې دریم دا دی چې د جماعت د مانزه د پاره پیدل مسجد تراتل د جماعت د پاره مسجد تفیدل راتلل دا دسی عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه ختمي زکه چې په کوم لار باندې ته مسجد ترازی کنه په کوم لار باندې راځي دا لار په قیامت پر ورځ باندې ستاسو د پاره گواہی کوي دا لار به د قیامت پر ورځ ستاسو د پاره گواہی کوي چې الله دا انسان په ما باندې تل دی مسجد ته سلفه مسجد پرې دا غلاري به ډیر خیال ساتو دا غلاري به ډیر زیات خیال ساتو نو چې کوم مسجد ته تزي په دغه لار باندې دا په زړه کې وای چې دا لار به زما د پاره گواہی کوي په کور کې د او داس وکړو ته مسجد تر روان شي حدیث مبارک کې راځي د انسان یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتيږي یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتيږي نو کور او داس کوا مسجد ترازا الله د ګناونه کمي درجه دي اوچتوي نو دا درې اعمال داسې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي دا د انسان د تیر شو ګناونو د لپاره صدا کفاره ده ثلاث کفارات دا درې اعمال د تیر شو ګناونو د لپاره صدا کفاره ده کم یو کامل او 10 کول د تکلیف باوجود دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د یو منځ نورستو د بل منځ انتظار کول او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د جماعت د مانزه د پاره مسجد ته پیدل راتل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وثلاث درجات درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتوي درې اعمال داسې دي چې د انسان څو اوچتوي درجه اوچتوي یو پاغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوګو ته ډوډۍ ورکول الله تبارک وتعالى ته په عملونو کې خو عمل څه شه دی لوګو خلکو ته ډوډۍ ورکول لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى د قیامت پر ورځ یو انسان راوړي نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایي اے بنده
زوګه ما ستانه ډوډۍ غوښتي ونه تا مال ډوډۍ نه ورا کړی زوګه ما ستانه غوښتي ونه ګور تا مال وبنه ورا کړی او اے بنده ګور زه بیمار شوم نه جوړ شوم نو تا زما پوښتنه نه وکړي دا بنده ورته الله تم ډوډۍ غواړي ته خو د ډوډۍ خوړلو نه پاکي الله تم وبس کی ته خو د وبس کولو نه پاکي الله په تام بیماری راځي چې زری تاسو نه درغله الله تبارک وتعالى ورته فرمایي اے بنده زما یو وګه بنده تعالی درغله ستانه ډوډۍ غوښتل ان تا ور ډوډۍ ورنکړه دغه وګه بنده کو ته ډوډۍ ورکړې د سره زما موجود ما تعالی ته درغله ستانه وغوښتې وي کو ته دغه ته بنده ورکړې نو دغه بنده سره زما موجود مزه به مونته ما او زما یو بنده بیمار و نه جوړ و او ګوره ته دغه پوښتنې نه ورغله کو ته دغه پوښتنې له تفوس نه ورغله نو دغه په خوا کې زما موجود هم زه به مونته ما زبدي مونته الله نګور وګو ته ډوډۍ ورکول دا ډیر بهترین عمل دی بهترین عمل دی کول نو دا ضرور کوي ها الله تبارک وتعالى دا عمل کولو توفیق را نصیب کی بهر حال دا سره نه پات شي ان شاء الله دا پر روانه جوابانه کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين